مالدارو کنجرتوب نشترحالونو او کلبونو تلاړو او د غریبانو کنجرتوب سرکونو تروت یو ته مې غوړځوي زمونږ علاقه کې وادو نو بینډ ورسره اوس دا سرو جامو والا بینډ راووتو چې دا سرکاري دي که پرایویټ دي نو غړځې هلکه دا ولې یاره چې څوک هلکان دي دا هلکان ستا په ښځه واچوم د سپي بچیه مولیان اوس د لور د واده کارډ چاپ کوي مولیان راشي چې په دواګانو رسخت کوي غریبه کمزورې ده داسې سنډاګیله یې ورکړې ده جومات تم چې هڼ استاد راشي نو او چڼیا ته په ښځه همدا چڼی واچو جومات ته جرجې چڼیا دا کوزې ولې نه دی غوړېدلی دا جومات ولې ګنده دی په تا ستندر پریوتی دی خو تی صفا که کنه ته څه په ګرنیټ لګېدلی جومات ته راننوځې او خیرنو جارو راوال او جاروی که کنه پخوا به ګیرخریلو په دې موټر سایکل ښځې ګرځولي اوس ګیرې والی په ما چې هلته تېرېږي نو موټر سایکل روکې ښځې ته ما هم ښایي چې دا دی ستاسو دشمن نا یو ته چې زه وښودم نو هغه ورته مۍ ورکې ګیرو والا نو دا ګیرې چې اوس زه ګورم که نه نو ما ته دا خان خبره را یاده شي یو طالب ته ویلي ملا صاحب ستا دا ګیره ښه ده که زما د سپي دا لکۍ ښه ده هغې ورته ویل ما ته پته نشته ولې وی که ایمان یې تېر کو خو ستا د سپي د لکۍ نه ښه ده او که ایمان یې تېر نه کو ستا دا د سپي لکۍ تې ښه ده نو چې بربنډه ښځه یې په موټر سایکل په ځان پسې سوره کړي او ګیرې مې دې ګیرې نه د سپي لکۍ ښه ده که نه ده دا چې دې ګیرې نه ونیسم وای نو دا لاس به کله را دماغ او ما اوس کمزوری هم شم ګرځېدی نه شم نو دې ګیرې نه مې نیولی ورته یم څنګه چل دی او دا ښځه یې راته ولاړې هغه ورځ یو بزرګ را سره ناست و نو یو خان راغی نه داس وی خان را وی کینو د خوځېږې ولې کی خو خوړې لاندې نه که څه چل دی دا عادت به مونږ نه کله وځي ټول قرآن لګیا دی په پاکستان کې خپو لاندې پیمالیږي ښځې او نر بېګاله د قرآن قوانین به خپو لاندې پیمالیږي که په دې ځای کې چا د تعدیرات پاکستان د دفعې خلاف ورزي وکړه پولیس به یې نیسي که نه او په دې ځای کې چې ښځې ورته را رواني د قرآن په خلاف ورزي وکړه پولیس یې نیسي یې حفاظت یې کوي چې نه زنانه ده چې لاس دې پې ونه دا خو راوتې هم دیله ده که نه دا خو راوتې دیله ده خپل خاوند یې چیچړ دی په ډین پلازا باندې د یوې جوړه د پلاستیکو یو ګوډۍ جوړه کړې ده په ډین پلازا نو هغه د ابله ورځ راسې دا ډاکي دا ده نو هغه پلاستیک ګوډۍ چې مې ابله ورځ ولیده اوس چې د دې کلو نه که ملکان پرونه راسې را روان دي او نن را روان و نن بېګاله به تشریف پېښور ته راوړي نو هغې ځان سره په ډیټسنو کې ډمان کېنولي دي او مغه چل ورته هلکان هم کوي د مور وادم دی دویم میړه ته ودیږي
که خزم دویم سړی ته ودیږي که خورم بل و سړی ته ودیږي ولې ګډېږي؟ نن زمونږ د پښتنو خانان چې دي خانان نه ده خر زامن هغه ورځ یو ما ته وی پلاني ځای ته تللی وم دا چڼي مڼي ملته ډېرو چڼي مڼي ملسه ویل چڼي مڼي ما لعنت ستا په دې خوله شه چې دا خبره دې وکړه کوم هلک چې په کالج کې سبق وای هغه ته سټوډنټ وای که نه د لاډ میکاله انګریزي چې ABCD وای او 1 2 3 وای هغه سټوډنټ دی او چې سو قال رسول الله وای هغه چړیا مړیا دی دا مردار چې مړ شي دي ټولو مليانو او طالبانو ته ما ویلي دي چې وسم کېږي او دی مردار شي په دې خوله کې ورته متیازې کوي زمونږ په پاکستان کې لویه کعبه چې ده د پاکستان حکمران طبقې کعبه چې ده هغه امریکا ده هلته لاړ شي ورته سجده ولګوي او ورته ووایي چې سبحان صدر بش سبحان صدر بش سبحان صدر بش چې راپاسي صدر بش په ملا وټه دا مزه کوه بش په خزه دا ټول پاکستان واچوم تاسو به وګورئ د بش انجام دلته کارپوریشن شریف جوړ کړی دی په دې بار چې ګاډي کې چا ټماټر یا تورې او بینډۍ روانې کړي نو د کارپوریشن لارې ورپسې ګرځي اګاډې لارې کې واچوتي بوی ولې لکه وی تا په فوټپاث ګاډې روان کړې او زنانه نشي تېرېدی دغه زنانه په تاسو ډېرې ډېرې وجاړه امین کوي دا خپلې ښځې هم در باندې وجاړه دغه زنانه په تاسو ډېرې په فوټپاث باندې زنانه نشي تېرېدی 60% به الیکشن ښځې کوي 60% 80% به در سره ښځې په الیکشن کې ولاړي او تاسو به ښځو له ګرځئ چې دا زمونږ ترور ولاړه ده او زمونږ ترور ده او خور ده او پلانې ده 60% دا به در سره ښځي مفتی محمود صاحب د خدای پاک وبخي ما ته وی ته هلکه الیکشن شوق ولې نه کوي مالې مفتی صاحب په ارام کښېنه په دغو کې به زه څه کوم په اسمبلی کې هلته به راته دا ځای خوځوي هلته به زه تقریر کوم بس رانه هر څه به هیر شي مفتی محمود صاحب داسې وخندل چې سر یې په ځمکه کېښود ما ته بس په ارام کښېنه توبه م ده لعنت په داسې قوم چې همغه خلک به اوس بیا راولئ چې د قرآن سټوډنټ ته چڼې مڼې وایي که نه وایي اوس نه لګیا یې ګډېږئ او ځان له برش ورکوئ چې فلانا کھلوسی تے میں جی انت شاہ جی انت سے کہ میری اتنی ٹھیک نہیں ہو جاتی دیکھو گو رہے سوچ چے کمزوری او خزی نشوے پاس کولے نو یو بل سر اتحاد اکڑو چے دا زمون غلان زوری پاتی نہیں ما پا تقریر کی عورت جمعہ کے ہوئے مال خدای ہوئی قل للمومنین یغض من ابصارهم مسلمانانو ته وایي چې خدای وګوره سترګې ښکته کوي نو یو بوډا سړی ما ته وی جی په دې مې عمل کړی زه خو په ښځو باندې وروختم څنګه پې وروختې بیختي ویل خو را روانه وه ډله او ما سترګې ښکته کړې چې مې کته پې ورټېلا شو نن ګیرو والا خنزیران په نالت شو او بربنډې ښځې په موټر سایکل او په سکوټر باندې ځان پسې سواري کړي
او بیا لاس هغه خدي کم دی کې پاسو درګه زه پوره نقشه درته جوړم او بیا ورته ګورئ شاکا خدي لاس دلته یې یې کنا خدي لاس یې کنا اګيري والا د غلام دین نرانی ولې شرم دلیه پاکستانا اے ذلیل او رذیل ملکا ننگیرو والا خنزیران په نالت شو او بربند خزه په موټر سایکل او په سکوټر باندې ځان پسې سواری کړي د طالبانو ته وایم یو خو خدای ته وګورئ د پنداو چرګانو بچو هر چانه سبق مو وایي اول لک تلای چې دا د کمزې ده د رشتہ کمزې سره ده د تعلق چا سره ده د غرغشتو مولانا نه چې چا سبق ویل ده په خدای قسم هغه ته په ژوند رسول الله پټ کې را لګلې معین الدین حیدر ول ټول پاکستان کې به اذان په یو وخت کیږي نو خدای دې کور روان کا چې وران شي کراچۍ او د دې د ټیم څومره فرق ده نو په یو وخت په څنګه اذان کیږي او مولا بدسی او پلانې بدسی مالدا ولا چې مولا په خرصور جمعه سره نن د جلسې ورځ نه و نن د غډې دوه ورځ ده بیا مکه ودا نه پرېږه چې غډېږي په ایمان درته وایم چې زه اوس تللی شوی که نه چې دا څومره غډېږي زه ورته یم چې شاباس شاباس او دې ښځو ته یم چې ښه دا ځان وشنوئ شاباس او د ډرډرو والا ته وایم چې دا سنبی ښې وشنوئ شاباس نن سبا دا چاته مه وایه چې د کوی په غاړه ولاړي او داسې داسې چل کوي او ته ورته چې ما نه وروستو نه ټېله ورکوه چې ځي لاندې خپل سر وخوري زه چا نه یېرېږم شرمېږم نه ستاسو دوا پکار ده تاسو چې جیل ته لاړ شئ په ضمانتونو راوځئ او زه چې جیل ته تلم شپږ ځله حکومت به ویل راوځه ما به ویل والله کې دروځم دا ډاکټر فدا حسین گواه دی اریپور جیل ته راپسې راغی دا د مخامخ دی درو خلک په مړو وي بس راغی چې یاره دا پیرول دی او دغه د پلانې مال والله کې وځي نیومه یې ولې او نیولې اسلم خټکي وما نیومه یې ولې اله به وځم چې دا 400 سره ټول پریدي ایمان دیته وي ویزګر ویلا د روزي په زمانہ دا نور د مور بچی نه دی ما ته پته ده بیګا ما تاسو ته ټکه کړه ده سمش ما سره محافظ خانه ده ریکارډ پروت سمش فعائلی قوانینو صدر ایوب سرن خطیو جیل تیواستولم والله کې دروزم عائلی قوانین کې څو چې خزه تبم اجازت تی چې نیړه ته وای چې یو دو درې طلاق میکړي خون بلادا وې چې اوس خزه د طلاقونه هم درکوله الله دې مجلس کې یو پټاخان اخلاصي کړي تاسو به خپل منډه وګورئ دا سي چلو په لکی مروت کې می جلسه کول لوی دنیا ناستا دا یو بجا د شپې چپ ان د جلسې په دې منځ کې سپیر وګورځي چې سپیر وګورځي نو اوس په خو تر شو ځکه چې خلکو کې گیر شو ته په ما راځه زه په تا راځه چا په کې आवाज وکړو چې دا سپای لیونی ده
امروتای جو بکی ہوئے دا امروتای دی دا صدر وی چې دا سپای لیونای دا ته په ما راځه اوس د پتا سیکرټري ته مې ویل ما خیال کوه بیړه دې غر کړه چې دا سپای لیونای خدای دې داسې نه کوي تاسو پیژن زما په سن 65 کې پیژندلی وای چې یو بم په لنډای را پریوته و نو څوک سواد ته تفتیدلی څوک لوړګي تا څوک هزاره تا څوک ابتابات تا ایو نه مې تاسو کو مال کدھر گیا ہے نہ ڈاکٹر نہ معافی ہوا کدھر گیا ہے ماں تو وہی چاٹیاں وسطیاں بیڑا تباہ ہوئے وہ لنڈی کے بم نہیں ٹکے چاٹی جتنا آیا چاٹیاں وسطیاں تاسو پیجن قربان د کابلیانو دا ببرو گیرو ببرو تھرونو نا نن د روس غوندې عظیم طاقت ته شکاست هغه ببرو گیرو ببرو سرونه ورته روس غوندې طاقت نن ته اوسه پورې د امریکې خوره امریکا ستا ماما دی دا شریعت بل خبرې چې مونږ په پاکستان کې کوو دا قسم په خدای دی چې هسې جوګتلو جوګت ما خپل ملګرو ته وی چې هلکه تاسو د شریعت بل خبرې چې کوئ صدر بوش نم تپوس کړی دی وی چې نه مال چې صدر بوش نہیں ویلی ته په پاکستان کې شریعت راوسته شي شریعت خو نواز شریف راوستو په اسمبلی کې اعلانو کو چې میں نے شریعت بل کو بھی پاس کیا ہے او سحر له یو خکټه ایڈوایزر واغستا سوکوا سیدہ ازمون سردار ادا ازمون باران کی نہیں زمادیزانو عرض میں ہو سوچو کہ دا چا پلاس کی چلو بے گئے اسی نے بے وفائی کی جسے جانے وفا سمجھے امغا خلق ستا پا سر سوداگانے کئی قوم بیگام آئے اٹھکے کرے ہو چھ قوم بیزو میلو دے قوم سے شے دے پتہ نہ لگی چھ دا ڈب ڈبے چاہو گا گولو خو پا گڑی دوشی دا ڈب ڈبی والا زمان خپل مالک دے کا پردے چوک دے دیکھو گو رہے پاکستان کی چھ چوک اوزگار شی لیڈر شی پدے بڑا بیری طرف تا یو تاندار او چې نوکرای نه ریټایر شو پیر شو ما ته وګورئ څه شی شو پیر جی تیرے سر تے سبز لیر جی پیر جی تیرے سر تے سبز لیر جی اور تیری شکل خنزیر پیر جی پیر ماما سنگا چل دے ویل اس میں پا دغت څه شی اس میں ہاٹ لین باندې خدای سره خبرې وکړه اوس ہاٹ لین پیجنے ہاٹ لین سے تو ہاٹ لین اگر ڈائریکٹ وائرلیس سسٹم جو ورته خیال برا دیکھو گور داغم صاحب سونه مریدان یو ماتوی د متعلق بخیال کې مالی جی خدای دې خیر چې درام شو په دغه ځانو وشتو او دوه ګولای د مزغون اوته مالکا ګولای خو بنیږي اسمان ته رسیدلی ځکه چې د پیر صاحب د مړای نه اوته لا سواد ته تلوم ول دلته یو بزرگ دی راځي چې ورلو مالټي راوخته خوري ډیر سات پاس پیر صاحب راوته مونږ جی ته ډیر لیټ راوت ویل ما خدای سره خبرې کولی دے حالات متعلق سے خبریں ما توسو واسطہ مالک بیرا دی غرکش چی غرکت دی دی مرگرو تمی پاسی خدایم بی خو باستا داغم زرگونا موریدان پا دی روجہ کی چی مونگ فیصلو کو تاسو زمونگ خزی لونا کنزی که نکنزی اینا منوانے دی پین اینا دی رن اے بیزیگر مولا دی رن پلانے دنگلے ما یو ځل ډېر غوسه شوم چې خانې ته جمعات ته راپسې راوخته او کنځلې راته زه راپاڅېدم په لوډ سپیکر کې مې وي
ما وی چې دا ما تم کم کنزلیو کې د دې کنزلو په بدل کې دغه کنزلی تاسو ته دومره دی چې د څومره شمار د خدای په علم کې زئی تاسو وایي چې بيدګر مولا په خزه دسه حکم نو تاسو په خزه دومره خرواچو مچ چې څومره د خدای په علم کې ځه چې خدای سره مې دا وعده کړې ده خدای سره چې د پاکستان حکومت ګوره زه ډیپټي کمشنر تا یا کمشنر تا یا چیف سیکرټری تا یا سیکرټری تا یا ایس پی تا یا ایس ایس پی تا یا ڈی ایس پی تا یا تانیدار تا یا انسپیکٹر تا حکومت زدی ته نه دا انتظامیه ده دا مشینری ده دا د هر چا لاس کې چې راشي کار به کوي دې ته حکومت نه حکومت زویم وزیر تا گورنر تا وزیر اعظم تا او صدر تا دې ته حکومت ویم څه شي ته ویم وزیران دا زمون په خبر کې وګورئ کنه څومره خسته شکلونه دي الله کله کله لکه وېما ایو خزه کچاوي چې بوډاله دی ور کوي هغه خدای امزول میړه راکی چې نستیراشي په خندا به تیرونه چې خسته سړی می خاون شینو که تکلیف راشي نو داغه په حسن جمال بم وخت یروم مونږ له خدای خسته حکمران نه راکړي د چا پوزي چیتی دي د چا غوږ کوګ دی د چا د سترګې تنګې دي داسې د چا سر چې دی چیت دی او د گورنر ته وګوره صاحبه ته به وایې چې چاته خانک لرې کړی خانو مونږ لاړو خسته حکمران خدای را کوي نه داسې بد قسمت یې بیړم غر کوي دا بتاسلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پیښور ښار کې د ناصر خان سرار سات ملاویږي او د دین علاوه د دینی تقاریر کې سټ بوم تاسو لا د دې دکان نه ترلاسه کېدی شي یو سړی هغه په یو کور کې په یو خزه مینو اوس خو مینتوب هم شوی دی بس په بازارونو کوڅو ته راووتو او پخوا به ډېر شاز و نادر و نا چې کوڅې ته به هغه هلک راغی نو ټوخی موخی به یې وکړو نو هغه ښځه به ورته راښکاره شو د کور سړي پې پوه شو چې پوه شو پې نو ده ته یې وویل چې که دلته دې بیا ټوخی یې کړی نو شل ډزه به دې ولو ویل ډېره ښه ده ویرېدو غریب لکه تاسو چې نن یېرېدنې غوندې چې ویرېدو نو هغه ښځې ووی بیا به چې د هلک تېرېده نو داسې غلې غوندې به تېر شو هغه ښځې ووی چې د زورورو د زور اوبه شي نن مې اشنا په کوڅه غلی تېرېده نه که نه جي قسم په خدای دی چې ټوله معامله داسې ده دې خوا وګورئ منډۍ په سیند کې زموږ موټر نښتې او باجوړ ته تلو دومره اوبه موټر کې ننوتې هلکان مې لاړو هلکه ټېله ورکړي لږه غوندې ویلې پیسې راکړه ټېله ورکړې پیسې راکړه یو بوډا ولاړ ویل بجلیګر مولا دی هلکه ټېله ورکړي هغه هلکان ورته ویل بجلیګر مولا دی کور ته بوځه مونږ له دې پیسې راکړي او وکیل را سره ناست مال پیسې ورکړه کور دې وران شو اوبه وړي 50 روپۍ هم ورکړي موټر له ټېله ورکړه نو خبره د پیسو ده اوس که وخت راغی ځانونه به وګورئ ځانونه به وګورئ په شنو چایو به م پرتوګیستئ ګډېږئ به په تورو چایو به ګډېږئ او کله چا در باندې روټۍ وخوړه نو صاحبه بیا ورپسې ښځې به م راوباسئ شناختي کارډونه یې ښځو له پیدا کړي یو ښځه لس مړونه یو ښځه نیسي په پولنګ سټیشن کې من جیلونه تېر کړي جیلونه ملیانو تاسو راپاسې ده خدای هم خوار نه کا سړي توب زده کوي چېرته انسانان شي د انسانانو بچي شي وایي دا ملا پکې لا چا کړی نو دا ته پکې لا چا کړی ملا پکې لا چا کړی نو دا ته پکې لا چا کړی
یعنی ستا خکر دے زما نشتا، ستا لکای دا زما نشتا، تا پا سلور بوری گرزی زنیخ گرزم، آخر تانا زما کم چه دی؟ تانا زما سکم دی؟ کتنو پاکستان دا دی تیزنو کالجونو یونیورسٹو پاسے زد جناب محمد رسول اللہ دی یونیورسٹی پاسے کتنو پاکستان دا کسڈب ایف او بی اے پاسے زد ہندوستان دا دیوبند پاسے تاسو پوه شئ نو هغه کم خاصیت ته چې تا کې شته او ما کې نشته ته خو ما ته وایه یو شی دی مولانا زاروی رحمت الله علیه دی خدای غریب کې رحمت کړي عجیبه سړی هغه به وی چې مونږ او دوی کې څه فرق دی زمونږ بي دوه سترګې د دوی بي دوه سترګې زمونږ بي دوه غوږونه د دوی بي دوه غوږونه زمونږ بي دوه لاسونه د دوی بي دوه لاسونه زمونږ بي دوه خپې د دوی بي دوه خپې زمونږ بي یو ښځه او د دوی بي یو ښځه مونږ او دوی کې څه فرق دی یو فرق شته چې هغه تاسو ته معلوم نه دی زمونږ ښځې زمونږ دي او د دوی ښځې شاملات دي زمونږ ښځې زمونږ دي او د دوی ښځې شاملات دا فرق شته زمونږ ښځې سپینې بورکې په سرای زمونږ ښځو आवाज هم د دروازې نه بار پردې سړی نه اوري आवाज راشه یو ګوري بجلیګر مولا کرے ٹی وی دے مراسه دے ٹی وی بد وي هم خلاص خبره راشه که زما په کور کې په غلطایم ٹی وی رانه نه وته مخ می تور کې او پخره می سور کې وی سی آر دے اور کرا نو چا کرے چې ٹی وی نه وی سی آر کار کوي نه کوي ما ته وګوره حکومت خو په دې ملک اډوشته نه همدغه منګکان به یې او په دغه کوڅو کې به ګرځي یا به ګاډي ګرځوي او یا به چې د پولیس بم نیسي راني دي ګاډي وانه ما تا خو هم سره جنډه په ګاډي لګولې وه لګولې وه دې مرزه زور پسې کړه چا جنډین چې پزان کې منډلې وي هغه پسې ګرځي کنه د الیکشن په وخت کې خو درنه مورم یې رہی خورم درنه یې رہی قزم درنه یې رہی خزه دې منډوي مور دې منډوي خزه دې منډوي تام نن د ټاک بړوا جوړی ځکه نه مال سره راځي الیکشن په وخت کې هوته مولا په کې لا چا کړي دي دا مولا دا سستاسو د مور دوه میړه ده مولا درته هغه وخت کې د سړی زوی نه ښکاري او درامنډه کې چې پولیس مې چې خدای دې پولیس اټم بم کې چې په دې ملک راو غورځيږي او ټول تباہ سمکار کی خدای چې چا سره څه کوي حق خیر ماره ته خو خیر ماري ته خو پر دوه ملکونو نه خیر غواړي ته خو د کوچیانو وروړې لکه کوچا د شپې په کوڅو کې ګرځي چې مسلمانان فقیر لالا دې نامې خیر اوس پاکستانیان وایي مسد امریکنیانو انګریزانو پاکستان لالا دې نامې خیر ته خو خیر ماري خیر غواړي لږ امداد در باندې بندې په ملک کې د سال جوړ کړي تعالی شرم نه ګرځي چې ته په ملک کې د خوشحالۍ نوم علي مونږ چې غټ مړی وشي که نه نو غټ مولای جنازه کوي
او داغي او تکبیرم پیډي غټ وای ځکه چې سنبای غټه پراته ده کنه. نو بیا چې دعا کوي په قبر نو دعا وکړي چې الله پاک دلا اته جنت ورکړي. خدای دې کور د میردین جمعات کا چې اته واړه جنت دې دلل ورکړي مونږ به کوم خواږو. او باقی که تاسو وایي چې دا پاکستانیان تورزن قوم نه ما تاسو تورم لیدلی د کشمیر په جنگ کې سن 65 کې سن 71 کې ما لیدلی دي چې پیښور کې دارو د پاره سړی نخکاری سر می کل کړو چې سر می کل کړو نو یو سړی ما ته په دې سر صدر واچو مالولی ویل پر کوئی جاز لا شیشه ورکړي